مور د ابو ایوب انصاری راغلا خپل خاوند ته وی اے زما خاوندا محبوب ته وایا چې لئی علالو ما تا تن مزیدار طعام برابرو ما دو قسم روټی درته برابرو ما په یو چیلی کې زړه رماهر ما ابو ایوب انصاری می د آقا په خبرو باندې مخکینی خبر اورودو باندې چې ز بیمار ما سمې خړلې ندی و بی بی زر زر برابر وا محبوب مبارک ته می پته ولګی دا ورته وی او ابو ایوب زر زر تبر تو آیا چې د پيو چیلې علال نه کوي بچی ور باندې خواريږي د پيو چیلې علال وی اور ته आवाज کی زما مور او پلار تر نه لګې شاد یو کال بچې دې د چیلې منکرا او ما ساتل او اغي ورزتا چې په کوم ورځ باندې تازمون کور له تشریف آوري وکړه خود صحابه کرام او طعامونه ډېر رات لل نن زما ارمان پوره کیږي چیلې را اونیولو چیلې علال کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته دو قسم طعام برابر کو صحیح ورته سره کړلا صحیح ورته ابو کې پخکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته طعامونه کې خودل د آقا مبارک پستر کو باندې اوخ کې راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام روټي اوخړلا وې دا نور طعام یو سی کورتا سرداری کونین مبارک میں طعام خلی تا نروڑی کلاچ نوڑے روڑی واپسی درستخان تلاس یوسی ابو ایوب انصاری ورطراک ورطوی مورو پلار می در نصدق شا داد زکاة چیلے ندے داد چا ما سر شریک ندے دیکھ ما سر سوک شریک نشتا دا خستا پمینه کی ما خپل مال علال کړه دے ولی خرینا محبوب مبارک نو ور تسترګه ډکه ډکه شوه او ابو ایوب کستا خو خوي ز بخپل حصہ جمع کما او زما دا حصہ روټه کی تاوکا زما لخت جگر فاطمه ته اوسا زما دا روټي فاطمه الزهرا ته اوسا فاطمه نارا فاطمه مروټي خړل نه دا زکه فاطمه نا بیگما تپوس کړي او فاطمه ولی بیمار اے فاطمه ولی تکلیف ده ماته ول اے زما ګران بابا جانا ما سورز کیږي روټي خړل نه دا زدر تلم ستا سے کورتا التما په نظر سرا نغلل ما تا ناس غختل نشو ما تا پتہ اولگی دا چه زمون نغری کے اور بل شوے ندے بابا جان زموگی ما نو اے ابو ایوب انصاری دنو حساب اخپلا زخرمنا دا بی بی فاطمی تیو سوا ابو ایوب انصاری میں لاس کی روٹی نیولی دا آپ منڈ منڈ باندی بی بی ورپس منڈکڑا اے زما خاوندا تبے نوڑے تب اس دروازہ کی آواز کے او ما تیرا کا چپ خپل لاس باندی بی بی فاطمی تمخی تکے دما بی بی فاطمی تو خپل کی دم دا میں ډیر لوی ارمان دے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں بن راغے دغوخی حیران حیران گوری ام ایوب سرا غخدا روٹی کی تاو کڑی دا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں روٹی لاس کی انیولا ورطوی اید ایوب مورے د زکاة روٹی خوبنوی بیاوائی من خویو خیر دے چھ دا ار طرف نوی الحمدللہ ثم الحمدللہ د خدای ډیر شکر گزارې ما چې نه بچی او نه زخپلا د مدرسې روټۍ نخور الحمدللہ دا یو
د ابو ایوب انصاری مقلد دی دا یو د ابو ایوب انصاری په قدم روان یو امتی د جانان دی الله دې په مال اولاد کې سره د ستاسې برکتونه واچي د خدای نه ډېر راضي د الله نه ډېر راضي چې الله ډېره به سخته وي خدای چې د مدرسې وړه زما کور ته دننه کېدلې د مدرسې ترکاري زما کور ته دننه کېدلې دا به ما دپاره ډېره سخته وي دا به ما بیان بیا نشو کولی دا به ما اظهار د حق نشو کولی نن الحمدلله ثم الحمدلله قسم دی چې دلته زه غرمه کې میثار شم مدرسین گواه دي نگران صاحب د مدرسې 24 غنټې وي خو که زه دلته کلم ایثار شم ماله د کور نه شنې چای راغلي ماله د کور نه خپله ترکاري راغلی او که د دوی روټۍ مې خوړلې نو ماته مې د خپل شکور روټۍ پرېښودلې ده رونو احتیاط پکار دی نن موږ احتیاط نه کوو ایس احتیاط نه کوو او دام درته وایم چې الله د چا طعام قبول کی سفیان سوری رحمه الله د دې او خادمو دلې د میاشتې خرچه په ځان منلې وه خو د وخت د زمانې زمونږ د شیخانو په نظر کې روغ نه راتلو ځکه موږ شیخان خو د خپل عبادت ته ډېر مغروره یو چې یو خو موږ یو هغه داسې په معاشره کې د چا په نظر کې ښه نه نو د هغه د بخنه وشوه د وخت څو علماو خوب کې ولیدو چې الله رب العالمین درته بخنه په څه کړي ته خو ډېر برابر نه وي ورته ویلي والله چې صرف ما د امام سفیان سوری درستخان په خپله پاللو هغه له به ما روټۍ ورکوله او الله ویل ای زما بنده دا زما د یو علم محتاجي ختمه کړې وه زما د په خپل جاه و جلال قسم وي زه به ستا ګناهونه ټول معاف کړم خدای دې زمونږ مال په علماو باندې ولګوي الله دې زمونږ مال په هسپتالونو کې نه لګوي الله دې زمونږ پیسې په تاڼو کې نه لګوي الله مو دې پیسې په جرګو نه لګوي قسم دې که د دې خوند نه سړی خبر شي دا یو ځان ته د عشق داستان دی ابو ایوب انصاری مور ټبر روټۍ یوړه فاطمه الزهرا رضی الله عنها سوی اے ام ایوب دا د زکات وړ بنوي دا د زکات چیلې بنوي ورته وی نه د زکات چیلې دی نه د زکات وړ دی دا زمونږ خپل هدیه او صدقه واستاسې د پاره ورته وی زه به تې لګوالمه نور بدل تکیدم بابا جان به مې راځي بابا جان تبئی کی دما مور د ایوب ورته وی الحمدلله پلار به دې اوس په خوشحاله روټۍ اخوري خبر لاړو ورته وی اے فاطمې ما روټۍ خوړلې ده ته روټۍ اخرا والله لور د امام الانبیا ده والله د حسنین مور به جوړیږي والله د جناب رسول الله سره پسنګ کې خوب کړه دے دا هغه فاطمه دا چې کله سرداری کونین میراغه ورته وی زما ګرانی لوري روټۍ دې وخړلا کنا په مړ خېټه ورته وی زما بابا جانا ما داغي ندري نوړی واغستلی باغی زما مې د ډک شولا نور غو خوروټی دي سکړې ورته وی اے بابا جان اخوا يهوديانو کورو دا غوی د ما شومانو جړا می وریدلا ما ول اسنه چا غوی دولګي نه جاړي خپل روټی می ټولا غوی ته یوړا والله نن د مسلمان بچي شتکیږي نن د مسلمان بچي درديږي نن اغي غم سره نشتا زما د نبی شان ته وګورا یو کوم بلر حیدیږي زما نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دی يهودي قرضوا پیسې ور باندې يهودي قرضوا علي شیر خدا او صحابه ټول ناس دي يهودي راغې او دا د يهود لوی عالم دی لوی عالم دی يهود نو چې دی راغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں تشریف فرما دے ورته وی قرض را کوا اور ته ما سره خو سنشتا دی ورته ډیره تیز خبر وکړه وی قرض راکا کنه ما سره بدلته ناشتي وی تا خو ما سره ډیر لوی احسان وکړو
ډېر لوی احسان دی را سره د قرض نه بعد هم را سره احسان دی بلو کو خو ما سره څه شته دی نه کور کې دا دنیا نه ده شکر الحمدلله د خدای لاک لاک شکرونه دي دومره د الله نه راضي یم چې د حد نه سوا قرض ښه ده قرض عیب نه دی الله دې منګه د دنیا په دشمنو کې نه قرضاري کوي چې ستا سر وران کم او بیا دغه پیسې زما په جرګو په مرکو په خبرو باندې لګي شکر وباسئ چې الله مو مال په خپل لاره کې قبول کی د دې ابو ایوب انصاری مجاهدانه زندگی درته بیانوم لا پاتې ده د دې يهودي خبره به ان شاء الله بلې جمعې ته کوم ځکه چې د ابو ایوب انصاری خو راته یاد کړئ بلې جمعې ته ان شاء الله د ابو ایوب انصاری واقعه درته بیانوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک روټۍ د يهوديانو کور ته لاړه دا وی بچو کو خړلا سروټۍ پلار د يهوديانو د بچو او د دې بچو مور او خړلا په کور کې روټۍ او خړلې شو سار وختي یاد ساتي پاکي غذا کې ډېر لوی برکت دی الله دې زمون غذاګانې پاکي کی موږ پر دې پیسې وینو ځکه معاملې ګډه وړه ده یاره سار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دروازې سره ثابت خاندان ولاړ دی نوې د اسلام پرچار کیږي خو يهودو لا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور مخ ته ډله ولاړه ده واړه بچیان دي زنانه ده يهودي ولاړ دے جاڑی بچم جاڑی د دوکونو سردار رحمت للعالمین تی لاسون چاپے رکڑلو منگا د انسان نہ نفرت کو انسان نہ نفرت مکو یہودی در سر خوا کے ناستے میل رکوا سکھ در سر خوا کے ناستے میل رکوا یاد ساتی دچانا مخماڑوے اللہ ناراض کی گی داد اللہ مخلوق دے کلا کلا دا اخلاق دی انسان دا ہدایت سبب گرزی گی مثالی در کو میں انشاءاللہ اخلاق پکار دی پردد انسان ساتل پکار دی دا یہودیان طول خاندان والار دے آقا مبارک میں یوما شمراو آغستلو سینی سرائی جخنی ولے دے کلے دازیخ کو لئی کلے دازیخ کو لئی اغخ کا تقیبل بچیرہ اخلی کلے دازیخ کو لئی کلے دازیخ کو لئی کلے دازیخ کو لئی کلے زنخ کو لئی کلے شندخ کو لئی بل ما شمراوالی انتر دیچ ما شمان خلاشو او اغ یہودی او بی بی دوارا جاری سردار کونین تی تپوس کی ولی جاڑی کمی خبری دل تراوستی ورتو یا رسول اللہ استادل الاخلاق دل تراوستو استادل الاخلاق دل تراوستو او ازمادل الاخلاق صدی ویا رسول اللہ سورز ناروا پلی دمرتو عام خوڑلے دے او زما بچو تے دمرتو عام رالی گلے دے محبوب مبارک میں یو خواب الخواہ دل اے فاطمی سوک چی تاثر منکے تا اعلیٰ گنی تا تا فضیلت در کے اللہ رب العالمین جنت کی زموستا گوان ڈیان کی دی وجنا دا اہل بیت من ایمان دے دا اہل بیت من ایمان دے دا صحابہ من ایمان دے یاد ساتھی بیادب انسان اللہ نبخی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تکور کے زیور کرے دے آقا مبارک میں وہ میشتے اسو رضی دے کور کے پاتشو سو رضی وہ میشتے اسو رضی ابو ایوب انصاری کور کی نبی علیہ السلام پدی کور کی سنو رضی تیری کڑی وہ میشتے سو رضی دی یا 12 رضی دی یا 13 رضی دی یا 21 دن دی خو اتم میش ندا اتم میش کی سو رضی دی بہرحال آقا مبارک میں ابو ایوب انصاری تاوئی ماتا صحابہ کور جوڑ کو ندو نبی علیہ السلام 2 بیبیانو تا کور جوڑ شوے پا مدینہ منورہ کی لنبے یو سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ او یو زمنگ مور معظمہ مبارکہ متحرہ منورہ
بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی